سورہ تکویر موضوع د صورت آخرت دے او دویم رسالت دے ابتدا کے 12 حالات ذکر دی د قیامت سورہ 12 شپږ آغا چې د قیامت د راتلو وخت کې به کېږي شپږ آغا چې په قیامت کې به کېږي دا ولیکه حمیده شپږ حالتونه آغا چې د قیامت راتلو کې به کېږي شپږ آغا چې په قیامت کې به کېږي شپږ یعنې دا د قیامت راتلل دي او ورپسې وارننګ دی چې هلته به هر انسان ته پته ولګي چې د ځان سره څه راوړي دي بیا الله تعالی توثیق کوي د دې وحي کنفرمیشن د قرآن کریم کوي چې دا د پیغمبر ته ډېرې معززې فرشتې راوړی دی لہذا تاسو کافران کم خوا روانې دي قرآن نه اذا الشمس کوورت اذا الشمس کوورت چې کله انور تور شي یخ شي او داسې تاو شي تور شي یخ شي او تاو شي ډسکوري چینل که تاسو کتلی ای کله د کائناتو د ستورو دغه عمل ښیي ښه د ستورو د عمل ښیي یعنې ستوري باندې چې ډیزاسټر راشي نو دی داسې لکه د پټکي په شان تاو شي دی تکویر وایي څه وایي ورته تکویر وایي ورته اول سور شي بیا تور شي سور شي تور شي بیا داسې لکه د لاوا په شان تاو شي صحیح تارکول مو کتلی دي که نه لکه د تارکولو په شان تاو شي الله تعالی هم وایي دی به تور شي یخ به شي او تاو به شي اذا الشمس کوورت چې کله انور تور شي یخ شي او تاو شي واذا النجوم او چې کله ستورې انکدرت محو شي رڼا یې ختمه شي واذا الجبال سیرت کله چې غرونه سیرت اوچلول شي یعنې والوزول شي واذا العشار غتلت او کله چې العشارو عشار دا د لسو میاشتو بلار به وخې ته وایي غوا میشه غوا او ګاو میشه دا لنګېږي په نهمه میاشت خوشه دا لنګېږي په لسمه میاشت د دې وجه ورته عشار وایي څه ورته وایي عشار نو لکه زمونږ په وطن کې د زمیندار سړي یا د بزګر سړي د ټولو نه معزز مال دی بلار به ګاو میشه یا بلار به غوا ځکه د هغه ټول نه قیمتي شی څه دی دغه بلار به غوا یا بلار به ګاو میشه د عربو د ټولو نه معزز مالو بلار به وشه د دې به ډېر کیر کو الله تعالی وایي دا قیامت راشي العشار غتلت خلق به خپلې پرېګننټ حاملې اوښې هغې نه به لا تعلق شي صحیح شو واذا العشار غتلت واذا الوحوش حشرت کله چې الوحوش وایلډ انیملز کوم وایلډ انیمل چې سارا کې دي یا ځنګل کې دي چې کله وایلډ انیمل حشرت دا برا جمع کړی شي آبادو ته یعنې د قیامت هیبت دومره دی چې دی به د ځنګلو نه په آبادو رامنډه کړي حالانکې د وایلډنس د هغې نیچر دا دی چې آبادۍ ته نه راځي آبای نیچر آبادۍ ته نه راځي خو د هیبت د وجې سړی چې په آبادۍ کې لیونی شي نو دی سارا ته وځي دی چېرته ځي سارا ته او د سارا ځناور چې لیونی شي نو دی به شار ته راځي واذا الوحوش حشرت کله چې وایلډ انیمل حشرت جمع به کړی شي انسانانو سره شعرو کې واذا البحارو کله چې سمندرونه سجرت ګرم به کړی شي دومره هیټ اپ به شي چې دا به بوایل کېږي واذا النفوس زوجت کله چې روحونه د انسانانو زوجت جوړه کړی شي بیا بدن سره روحونه هغه د خپل عالم نه راشي او بیا په خپل بدن کې ورننوځي واذا الموءودة سئلت کله چې د ژوندی ښخې شوې جینۍ نه تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت چې په کوم جرم باندې دا قتل شوې وه واذا الصحف نشرت کله چې پرسنل فایل د انسانانو نشرت دا کولاو کړی شي د خلکو پیجز صحف معنا څه پیجز نو پیجز دا اصطلاح په موجوده دور کې ډېره عامه ده ویب پیج څه ورته نو صحف معنا ویب پیجز واذا الصحف کله چې ویب پیجز د ټولو انسانانو نشرت دا اوپن کړی شي واذا السماء کله چې اسمان کشطت دا تک سور شي واذا الجحیم سغرت کله چې جهنم سغرت دا بل کړی شي واذا الجنة ازلفت کله چې جنت دا نږدې او ښایسته کړی شي علمت نفس پته به ولګي نفس ما احضرت چې د څه شی حاضر کړی دی فلا اقسم بالخنس پس قسم می دی بالخنس په هغه ستورو باندې چې واپس د خطو په موقع خپل مکان ته راځي واپس د خطو په موقع باندې
خپل نو ته یو ستوری ټارګټ کا چې نن کوم ځای راختلی سبا یې ګورم په هغه ځای به راښکاره کېږي. د دې وجې ورته خنس وایي چې دی رجوع کوي خپل محل ته. خنس معنا الجوارې چې دی په خپل مدار کې چلیږي. الکلنس مضبوطیا سره ولاړې په خپل ځای کې. واللیل قسم مې د شپې باندې اذا غسغسه چې کله دا شا کي نو چې شپه شا کي دی خو وګوره شپه راخېږي کومې غاړې هر یو شی راخېږي نور خاطر غاړې نور د کومې غاړې د نور خاطنه سپوږمۍ د کومې غاړې د نور خاطنه شپه د کومې غاړې د نور خاطنه اسوا د کومې غاړې د نور خاطنه. یعنی ته که د ماښام وخت معلومې د نور خاط مشرق طرف ته به ګورې صحیح او که ته سبا معلومې نو کوم خوا به ګورې مشرق طرف ته به ګورې. واللیل اذا غسغسه قسم مې د شپه باندې چې کله دا شا کې والصبح قسم مې د سبا باندې اذا تنفسه چې کله د ساه واخلي یعنی ظاهر شي. انه لقول رسول کریم تحقیق سره دا قرآن لقول رسول کریم دا وحده د معزز قاصد. رسول معنا قاصد امرات جبریل امین دی چې دا ډېر عزت والا سړی دی. ذی قوت د قوت مالک دی. عند ذی العرش مکین د عرش مالک خسه ډېره لویه مرتبه ده. نو د عرش مالک څوک دی؟ الله. چې د الله په نظر کې د جبریل ډېره لویه مرتبه ده. مکین معنا د ځای مالک دی. د ځای مالک معنا ډېر لویه مرتبه ده. مطاع سما او دغه ځای د اوبیډینس کولی شي. ټول فرشتې د په اواز باندې لبیک وایي. امین ډېر ټرسټورتي دی. وما صاحبکم انه دا ملګری ستاسو محمد رسول الله بمجنون لیونی ولقد رآه تحقیق سره دی رسول پاک لیدلی و جبریل امین بالافق المبین په واضح هرایزن باندې. حضور علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تقاضا وکړه چې ما ته خپل اصلي بدن باندې ځان وښیه. نو هغه ورته ویل ما نه تنزل الا بامر ربک. دا تنزل خو د الله په حکم کولی شي. په خپله خوښه موږ دا کار نشو کولی. نو الله تعالی نه پیغمبر علیه السلام خاص وکړو نو الله قبول کړ. نو جبریل امین یې وکتو په دې حرایزن باندې. پیغمبر علیه السلام فرمایي فاذا قد سد الافق دومره لویه باډي وه چې دا ټول افق یې ډک کړی وښه. ولقد رآه بالافق المبین وما هو غل الغیب انه دا پیغمبر ستاسو غل الغیب په دروغ باندې بدونین المتهم د باندې چرې چا په 40 کاله کې چا پې دا ګوته نه ده اوچته کړې د دروغ ویلي دي. 40 کاله کې اعلی په سډن تاسو باندې سړی منتوب وشو چې د الله خبره شروع کړه تاسو مخالفت شروع کړه. حالانکه په 40 کاله ژوند کې خو چا هم نه دي ویلي دا سړی دروغ وایي. وما هو بقول شیطان رجیم انه دا قرآن وینا د شیطان مردود. فین تذهبون لکم طرف تتاسو زی ان هو نه دا قرآن الا ذکر مگر دا ریمائنڈر دی للعالمین مخلوقات دا پارا لمن شاء منکم دا چار پارا چه غوار استاسونا ای یستقیما چه دین اغلار چه اللہ تعالی تا وما تشاؤنا اتاسو دا نیقل اللہ تا نشیخ خول الا ان یشاء الله مگر الله چې الله خو کتاب د پاره چې رب د عالمین دی. نو انسان ځان د پاره په خپل د خیر لار نشي چې الله تعالی توفیق ورته نصیب شي نو دې په دین باندې ولګي چې خدای توفیق ورته الله تعالی دې موږ ته دغه توفیق نصیب کړي. نو خلاصه صورت چې ابتدا کې 12 احوال د قیامت دي او بیا وارننګ د انسان ته بیا دغه د اعتراضاتو د مشرکین مکه ده. د دوی اعتراضونه داسې دی خو وګوره وی دا خبره د پیغمبر خپل ده. قرآن د محمد خپل جوړ دی صلی الله علیه وسلم. الله تعالی جواب ورکړي انه لقول رسول کریم. دا د ډیر معزز فرشتې وحی ده. دا د پیغمبر کلام نه دی. یوه نو هغوی وي ټیک ده ټیک ده خو دغه فرشته به هم داسې کمزورې غوندي څه کمزور. نو الله تعالی وایي ذی قوه د لوی قوت مالکه ده. او ټیک ده ذاتي قوت به وي خو د خدای نظر کې به دومره لوی مقام او سټیټس نه وي. نو الله تعالی وایي عند ذی العرش مکین. خدای خاطر ډېر لوی سټیټس دی. اوکې د خدای نظر کې به هم سټیټس وي خو هسې آنر غوندې به وي څوک به خبره وبره نه مني. څه خبره وبره به څوک. نو الله تعالی وایي مطاع ټولې فرشتې د اواز ته حاضرې ولاړې صحیح. اوکې فرشتې به خبرې مني خدای به دومره ټرسټ ورتي نه خیرت محنت پکې. الله تعالی وی امین دا ټرسټ ورتی دی صحیح. اوس د فرشتې توثیق خو
صحیح. نو دوی بیا بل اعتراض وکړو وی ټیک ته دا فرشته خو هر څه شي به به خدا محمد لیونی صلی الله علیه وسلم. نو الله تعالی ما صاحبکم مجنون دی لیونی نه دی دی لیونی نه دی. وی ټیک ته دی به لیونی نه خو کله به ته شیطان دغه فرشتې شکل کې راځي دی به کنفیوز کېږي هم. نو کله به ته شیطان شیطاني خبرې کوي دی به وایي ګنې جبریل راغلی دی. نو الله تعالی وایي دنه خطا کېږي ځکه نه چې ده په اصلي باډي کې په هورایزن باندې کتلی ولقد رآه بالافق المبین. صحیح. نو دی وی ټیک ده دا فرشته به یې کتلی په افق مبین کې خو دی به څه خبرې ځانه دروغ مروغ هم کوي. نو الله تعالی ما هو علی الغیب بدنین ده باندې په څلوېښت کاله کې چې چا دا ګوته خو نه ده اوچته کړې ده دروغ ویلي. نو چې دا ټول اعتراضونه یې وله دفع کړل نو ورته وایي فأین تذهبون. اوس چېرته ځئ خبره ذهن کې راله. نو آخر د صورت دا د اثبات د رسالت حقانیت د رسالت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دا چې هدایت موقوف ته په مشیت او رضامندۍ د الله تعالی باندې.